अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। वक़ाल तआला व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। बोलता जिस मुंह से है कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा को देख कर सोचती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। गर जन्नत में जाने का इरादा हो दवामी का गले में तौक डाल मोहम्मद की गुलामी का। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर उलमाए किराम तुलबाए निज़ाम और दस्वाद दे खस्ता इलाके चारबाग और ब्याद दी कली इलाहाबाद और द गिरदो नवाह न रागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। यकीनन पदी दुनिया बांधे रंगा रंग इनकलाबात तिरशिवी दवीनो द कत्ल आम द जंगुनो यो इनकलाब स्वार लस्सवकाल मखी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो इनकलाब बर्पा करे पदर से इनकलाब सरा और गदर से इनकलाब किताब इनकलाब च कुरान करीम दे। अगर इनकलाब दवीनी द कत्ल द जंग नो अगर द अकीदे द इस्लाह द अमल द इस्लाह द अखलाक द इस्लाह द मुआशरे द इस्लाह इनकलाब और पे यो मुख्तसर वक्त की यो दुमर लोई इनकलाब चे दो रंगा मुआशरे वे द दे इनकलाब द दे किताब द दरस नमख की अगर मुआशरा प बुराई की पखपल यो मिसाल प बदई की यो मिसाल
خود دی کتاب د تعلیم نه پس آغا معاشره آغا دمرا اوچت شوا دمرا تربیت یافتا تعلیم یافتا اخلاق والا شوا چی آغا دا قیامت تا پوری دا راتون کی انسانیت دا پارا معیار ہو گرزے دا دی کتاب کمالو دا اخلاقو دا عقیدی اصلاح کئی دا معاشری عقیدہ داوا چی دا اللہ کوری دا بوتانو نلکای دا غی دا اخلاقو دا حالو چی پا گڑ بیزا باندے بوران شنو نسلونا بے تباہ کر او دا حقوق تباہی داوا چی پلار با دا خپلی پیدا لورنا نفرت کا وغب جندے خخول دا غی حق بے نمارے نو تاسې نه تپوس کوم سوال ولو چې یو سړی د خپل د زړه وخی خپل لور حق نه مني هغه ته د ژوندون حق نه ورکي هغه به د گاونډي حق مني هغه به د محلدار حق مني یا د بل دومره تباہ حاله معاشره وا والله سوی خپل پیغمبر تا یا ایها الرسول بلغ ما الیک من ربک اے پیغمبرا بلغ ارسوا بلغ تبلیغ کا دسشی ما انزل الیک من ربک ددی قرآن چتا تنازل کڑے شوید استاد رب طرفنا دا ارسو پیغمبرا ددی اخلاق بہم پا قرآن سمیگی ددی عقیدہ بہم پا قرآن سمیگی ددی معاشرہ بہم پا قرآن سمیگی دیبا دا اللہ سر تعلقم پا قرآن پیدا کیگی سوک دا مور و پلار نا باغی دے نو دا مور و پلار خدمت گزار بہم پا قرآن جوڑی گی سوک دا مشرانو نا باغی دے نو دا غی تابدار بہم پا قرآن جوڑی گی سوک دا اللہ نا باغی دے دا اللہ نا خبر دے دا غتا کا تعارف کہے دا اللہ نو دا قرآن بذریعہ بے کہے یقینو کہے کہ دا اللہ پیغمبر دا قرآن شروع کو اللہ دیر پا عجیبہ انداز سرخ پل پیغمبر دی کارتا تیاری کلوی چی بلغ ما انزل الیک من ربک او کلورتوی چی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایوہ المزمل عجیب لفظ دے مزمل عربی کے باب تفاعل نہ دے او سو کوئی د زمیل نہ دے عام معنی کاغے نہ کئی بل اچھون کے سادر اچھون کے او کہ د زمیل نہ کئی نو زمیل پا عربی کی ملگری توئی اللہ ویا ایوہ المزمل اے پیغمبرہ تعالی میں قرآن در کڑے دے تے کی آواز لگی آئے پا قرآن باندے زان لملگری تیار کا پس باندے پا قرآن باندے ملگری تیار کا کم چی در سر پا قرآن تیار شل دا بتا چری نپریگ دی دا بستا سر چری بے وفائی نکئی دا بپاخی او کلد اللہ کتاب یا ایوہ المدثر مدثر تدثر یتدثر تدثرا فہو متدثر متدثر نئے مدثر کو باب تفاعل دا دیمانا دا اندقت سادر کمبل اچھون کی خکد باب تفعیل نا دثرا یدثر تدثیر نشی نمانا بیدائی چی عربی کے مختار الصحاح یو مانا کڑے دا چی تدثیر ویلے کی گی چی مرغی جالا جوڑا کی
स्वात वाला जाला तो आएगा जाल जोड़ की बचूल कूर जोड़ की अगई वाची बके खुचिदा जाल तैयारी की पति बांधी तूफान राशि सैलाब राशि दा जाल वर टुकड़ी टुकड़ी तिनका तिनका पुस्तके पुस्तकी की औ दा मरग ब्या परेशाने सर रा पासी जी यो यो डके रापोर तकई दोबारा चिरे ब्या दनवी सर न दा जाल तैयार नु दा अरबई की द मरगई दी टूल का रवायता तदसीर वेली कीगी उस बद आयत मान दाशी या अय्युहल मुद्दस्सिर ए हबीबा स्तादरातलो नमक के द दिन जाला द शिरक पर तूफानों बांधे टुकड़े टुकड़े शवीदा द अखलाक जाला तबाह बर्बाद शवीदा कोर जमा दे द डक द बुतानु न दे कब्रिस्तान आबाद दी जुमातु नवीरान दी ए पैगंबरा प्याद कुरान पजरिया यौ यौ डके रापोर तकवा औ द दिंदा जाला ब्या मुकम्मल का ब्या तैयार का अल्लाह अकबर नो पैगंबर मेहनत शुरू करे दे औ दा से जाल तैयार कड़ा चिदिरिश काल पूरा कीगी नो अल्लाह सुई द हज्जतुल वदा मुक़दा यौ लाख सलीख जरा या सलीर जरा सहाबे किरामो यो लोए मैदान डकते द मैदान अरफात डकते द जुमीर वजदा द माजिगर टेम दे द अल्लाह पैगंबर पौ खबान दे सूर दे यो दम पेरा पेरा उखरपी गळजी की दासी जो नबी अलैहि सलाम दे जरा कुछ अगे जनगनून रामात कर चेरा कुछ शुद अल्लाह हबीब सहाबा या रसूल अल्लाह यो अजीब नजारा उलिदला स्ताउख मुबारका और पैदा जनगनुन रामात गड़ल तासे ते जरा कुछ है दास चलो नबी करीम हुई जब उखम च कुरान नाजिल दल शुरू शो नो दे दागे वजन बर्दाश्त नको औ कज्जत कुछ वे नवे दा बमड़वे कमायतुना नाजिल शो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना पैगंबरा दीन खुद डेर मखके न शोरो शवे दे खुद तकमील ऐलान न देशे ऐलान न उशू कलचता तिरश्कालम मेहनतों को अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पदेना ने रोज बांधे तासिला स्तासिद्दीन मा मुकम्मल करो अल्लाह नुमा अर्ज दा कौ चगा जालत दा से मुकम्मल अगला दी द इस्लाम द शरीयत और द अखलाक व इस्लाह अल्लाह द अखलाक व इस्लाह दा करे दा चिब्बेगाल द यौबल दुश्मनान दी कुंतुम आदान द यौबल द विनी तगी दी खोचे द कुरान हवावर तरसी दले दा आवाज रसी दले दे तालीम रसी दले दे न चिश्पती रीगी न फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना देर वक्त न दे तेर शे माखाम दुश्मनान दी और सार रूना जोड़ शे अल्लाह और दा सिरुणा कि पकायनात के दागे मिसाल सुपने शी पेश को ले मिसाल पेश कम यो दागे यो झलक नबी अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा के दे मुहाजिरीन और अंसार रा यो ज़िक्रल तद प्लान की रोरे प्लान किया तद प्लान की रोरे यो मुहाजिर दे नुबल अंसार दे अंसार मदीने वालदी मुहाजिरीन मक्की वालदी दाई रुणगल उदासी रुणकल जे हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला नो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला नो
عبدالرحمن ابن عوف دا یو تاجر صاحب او تجارت خو په مکه کې هر څه تس نس شو کنه کورونه پرې خو لاړ چې مدینه ته ورسېد نبی علیہ السلام د یو انصاری سره هغه سره د مواخات قائم کړ دا ستارور هغه د لاس ونی سکور ته چې بیو ورورا تا ته پته شته چې مدینه کې زه لوی تاجر یم وی زما ټول مال نیم ستا نیم زما نیم ستا شو نیم زما شو یو بل مطالبه درته کو پیشکش یسو دو نکاح کې می خزي دي کته وای چې یو طلاق کم او اې تیر کې ستا په نکاح شي الله گواه دې زدي خبره تکله کله سوچ کوم مازو خوځي چې دومره اتباع داسې مینا نه علاقه یو نه قوم یو نه قبیله او خاندان یو نه سنور رشتہ خو چې پیغمبر وستا رور دې نو بیا یو ته داسې رور ویلی چې هر څه عبدالرحمن سوی رورا وی بارک الله فی بیت الله دې ستا پکور کی برکت واچي مال اسم را کوا ما ته د بازار لار او خیا بازار کم دی خار لار راته خیا وګیا یو کاروباری خو چې څنګه بازار ته لاړ ځل بس کاروبار شروع کو ما خام چې راتلو نو ځان سره وړي راغستې اکور ول وړي راوړه دا ځان لا پاخه کوي خوراک استعمال کوي یو ورځ بل ورځ یو څو ورځې چې وشو د کاروبار روان شو یو ورځ چې کاتنو اترې لګولې په دې ځای او خوشبو ته روانه ده د نبی علیہ السلام مجلس ته راتل نشو کله کله چې څو خسته تر ولګي د مجلس ته راتل نشي نو ملګری الکه ډیر خسته اتر دی لګولې دي بدر رنگ لګېدلې ده دا سره راتل نشو نبی علیہ السلام ورته وی خیر خوده خوشبو اتر دی لګولې دي یا رسول الله وعده مې وکړو الله وعده مې وکړو نکاح مې وکړو نبی علیہ السلام وی اولم ولو بشاتن وعده دی وکړو بیا خو ولیمه وکړه کنه شابه ورشه یو بیزارا ولا الله عجیب منظر دی نو ما عرض دا کو دا سیرونو ګرځول دا مینا دا محبت دا اخلاق ورته خودل په میدان کارزار کې زخمی پرات دی یو چغه کړه چې اوبا العطش الماء تګه اوبا یو کس سره مشکیزه وي په منډې مې جام ډکلې وي چې راله مې څنګه هغلی ورکوم داسې هغه جبه وچه شی د اخري وخت دی دې کې بل چغه کړه چې اوبه ما دله ورکوله ده وي چې نه هغله ورکړه هغله ورکړه دا اول د یو بل د وینې تږي او اوس دومره مینه وي ماله نه هغله ورکړه وزه چې هغه لاړم دې کې درېم आवाज وکړ چې تند نمبر مو راکړ بیا چې هغه आवाज هغه ما پرې داغله ورکړ بیا چې هغه درېم لاړم دا غساوته وي په منډه اول چې رالم دا غساوته تر وړه دغه سلاړه خو په یو بل دومره فدا دومره مین چې د مرګ په حال کې د اوبو جام आवाज چې واوري د بل نه د تندې ځان لا مرګ خوخی تند برداشت کئی خود بل رور د تند آواز نشی برداشت کولے رونو دا اخلاق دی کتاب خود لی دی دا منی و محبت دی کتاب پا دی معاشرہ کے پیدا کری دی حسد بغض دا زرون ورلے ایستے دے منی ورلے ڈاکا کڑے دا رنبے دشمنانو وصدی قرآن ہوئی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین وآرکسان معہو چی داغ سردی ملگرتیا کی دی باقیدہ کی ور سردی داغی صفات سدی اشداء علی الکفار
کافرانو په مقابله کې ډېر سختی او واپس کی رحماء بینهم ډیر مینا شیر و شکر نرم دل رحم دل دی په یو باندې سرونه قربانی دا صفت ورل قرآن ذکر کړي دي ولی بن قربانی داغه تربیت په قرآن شوه دي داغه تربیت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کړي دي او د پیغمبر خپل اخلاق دا حال دي دا نه تا کنه چې زه نور او اخلاق خیم او زما خپل اخلاق دي تبای اول د پیغمبر د اخلاق یو جھلک وګورئ چې الله وی پیغمبر تا و انک لعلى خلق عظیم دا اول استاد وقت دی او زما سے زوړ دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دا جملہ دا مولا ندا دا جملہ دا تاریخ ندا دا جملہ دا یو صحابی ندا دا دا رب العالمین جملہ دا چی دا اللہ جملہ دا اخبر حبیب دا اللہ سوی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبرہ تدا اخلاقو پلوے مرتبو باندے فائزیں دے آیت کے علماء ناستی دے تاکیدات و تلق اگورے دے زور تا وَإِنَّكَ لَعَلَى حروف جارہ کے علا استعمال کو دائن دی ویلی اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ تا اخلاق والائی دائن دی ویلی انکا لعلا علا دا استعلا دا پار رازی یعنی سنگا چی یو افسر چی دے پخپلو ماتحتو باندے داغ کنٹرولی دا ٹول داغ تابیوی ڈی ایس پی صاحب چی دے ایس ایچ او داغ تابی دے پوشوی تانیدار داغ تابع دے سپائی داغ تابع دے محرر داغ تابع دے تانیدار داغ تابع دے دا ټول داغ تابع دی دا پہ مکمل کنٹرول چی دا التزا جو التزی چی دلتا رازا جو دلتا رازی دا سیدا دا حالا مانا خم دبرے یعنی افسر او کلا کلا چی سپائی تو ما پریدا وینا دبرے آڈر وشوی نو برئی کنا نو عثمان دیا عرب یو مفسر وی سنگا چی یو افسر ما تحت طول داغت تابیوی دقا سے لاوی پیغمبرا دا اخلاق چی سشوبی دی دا اخلاقو چی سمرحلی دی دا اخلاقو چی ساوصاف دی دا طول ستا دا لاز دا کنٹرول دا لام دی ستا تابیدار دی اخلاق درجی ستا تابیدار دی تچ سنگ غواڑے آغا سکیں یعنی اخلاق تاسو دا اخلاقونا نشی آخوا دے خوا کولے او کدا در تزب اخبل پختو کی کما ندا سے بے یو خندو کی چی انکا لعلا خلق عظیم اے پیغمبرہ خلق عظیم چی دے دا غرون دی درجی دی مرتبی دی خوے حبیبہ ستا کردار ستا سیرت چی دے ستا عمل چی دے دا دا اخلاق دا درجون ہم سے وات لے دے دا پیغمبر اخبر اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ او بیاد سوئی عَلَى خُلُقٍ الخلق معرفہ نہ دا ذکر کریں نکرہ ذکر کرلا انکا لعلا خلقین دا نکرہ دا تنکیر دا تنوین دا تفخیم دا تعظیم دے نزور دا بورے انکا لعلا خلقین دیر لوے اخلاق باندے فائدے گائے دا خلقین نپس دے عظیم اللہ دا ہم مبالغہ دا اللہ تاکید در تاکید چی پیغمبرہ پلویو اخلاقو باندے بفائزے او بلد دی آیت سیاق تو گو رہے کلا کلیو سڑے کو جماعت کی ناسی دان لگا
نو د خو ښه اخلاق او چې د دکان ته شي بیا د هغه اخلاق د چې په منبري بلې اخلاقي خو چې کته بیا د اخلاق بیا بل شانتي نو دلته څه ویل کېږي سیاق د آیت سره دا آیت په دې سیاق کې دی پیغمبر اخلاق کله اوچتي کله چې پیغمبر ته هارونه چولې کیږي هغه وخت ورته خلق عظیم نه کله چې ګلونه چاڼيږي نو باغ ټیم کې خدای ته اخلاق کوي الله وی دا قوم سوی د صورت سیاق ته وګورئ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون الله ما انت بنعمت ربك بمجنون تا تدئی لیوانے وئی تا تدئی پاگل وئی تا تدئی دیوانه وئی نو کله چې خلق در ترا پورته شي ویلی ونی دے پاگل دے دیوانه دے مازغی کار نه کوي ګډي وډي وای پدې سے آکي الله وای پیغمبره دیتا تلی ونی وای دیتا ته مجنون وای د دین باوجود چې دے تډې په خندا سره پډېرو اخلاق سره داغي خیر خوایي کوي داغي بد خوایي نه غواړي داغي تخیر نه کوي هغه تا تلی ونی وی پکانو دی وی او تداغي پجولمو کې جولو کې د قران خیر چه نو معلومیږي چې انک لعلا خلق عظیم اخلاق ډیر اوچتي ډیر لوی اخلاق والے نرم خبره کول یوازې اخلاق ندي دا نرم خوږی خوږی کول یوازې دا اخلاق ندي دا سخت خبره برداشت کول هم اخلاق دي پوهیږئ د طبیعت نه خلاف خبره برداشت کول هم اخلاق دي یقین وکړئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي کم انس آغا انس وی خدمت 10 سنین رسول الله لس کال میں دا اللہ دا حبیب خدمت کړي دے سو کالا خادم خاصو خو یو خبره نوٹ کړئ په دې لسو کالو کې سوې وی والله لسو کالو په خدمت کې وی په الله مې قسمی زالکهم ما نه بغلطی ومشوا کار برانه سمون شو خو ما لسو کالو کې د پیغمبر د خلینا دا ندی اوریدلی دا د سوکړه ولې دیو کو څنګه دیو دا اخلاق سړی سوچ وکړي چې د دې اخلاق او مظاهره یې ولې به دین نه خورېږي یو بله خبره هم نوټ کړئ وی چې ما د پیغمبر د لاس نه نرم شی نه دی لیدلی ما چې کله مسافه کوله نو وی نه ریخم او نه مالوچ یا نور داسې څه شی نشته چې هغه د پیغمبر د لاس نه نرم تاسو به اوس وایئ چې دا نرم لاس چې دی نو دا خو خبره نه ده پوهېږئ په دې خبره چې سړي ذهن ته راشي چې لاس نرم دی خو کار مار نه کوي نه نرموالی دا دی چې مسافه کوي د ریخمو غوندې نرم دی خو طاقت دا دی چې په احد په خندق کې لوی کاڼی راغلی دی صحابهونه نه ماتېږي ټول چې دی هغې هتیار وغورځول کودالي ګرینتیانې سخسورې کیښوې نه ماتېږي نبي کریم راغی وی مال راکئ راکئ راله سټک چې راواغېست که نه الله هغه نرم لاس اوس ګورئ وی چې الله اکبر وکړو او چې راواچو نو ټوکړې ټوکړې لاړ د اور دا بسر کې چې داسې پورته شو نو دا نرمي هغه نه وه پوه شوئ لکه زمونږ د دې مولیانو دا چې کار نه کوي چې لاسونه یې په استر یې خم شي
زما شیخ زما استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب حفظه الله تعالی ورعاه دا یو مزاج دی هغه وی چې عالم سړی چې دی دا کارنده پکار او چې څوک ورسره سلام کوي او دا نرم ولې لاس ورلسي ورکړي بنده دا ته لاس راکړو که سینځخه دې زما په لاس کې کېږي کیندخ دی دا یو خود دغه نرمي چې کار نه لاس کې جو نازک شي کنه خدا بل شانتی ہو نو یو لاس نرمو او دویم صفت پکې داو چې څومره خولد پیغمبر خوشبو داروا داس خوشبو ما په کائنات کې تر اوسه پورې نه دلیدلې دا د مسلم شریف الفاظ بلکې په یو ځل یو مجلس کې حضرت انس تیر شو داسې چا ته आवाज وکړ انس ودرېږه دا دومره قیمتي اتر دې کوم ځای نه راوړي هغه سرکته کو نبی علیہ السلام ناس چې یا رسول الله ما سره مذاق کوي غپ لګوي نه والله ډېر ښه خوشبو دې لګول ملګری ټول دی وی چې ګرشتیا درته وایم نو والله ما سره په ډبی کې د نبی علیہ السلام خلا نبی علیہ السلام تاسو سره د کوم غاړه نه خلا رااله یا رسول الله پلان کې روز تاسو په غرمو ولاړوي او بیان کو قرآن موراو ګرمي وا او په دې تندي خلا را روانه وا نو زه خو خادم هم تاسو نو تاسو په دې تندي به ما داسې لاس راخو ډبې مې ورته نیسلې داسې به مې لاس راخو او خلا به مې غیتا الله اچولا بیا غ ډبې را سره پروت دی چې کله د اختر یا داسې ښایسته موقع راځي چې د هغې نه یو خس ولګوم او په مجلس تېرېږم پوره مجلس چې دی د خوشبو نه معطر شي عرض میں کہو دا حضرت انس حدیث میں بیانانو لگ تعارف دے طرف تر عالمہ خدا کمال دے دا دا پیغمبر خصوصیاتو دا خلقو دا خولین بینزی نبی علیہ السلام دا خولین بس اطلا خوشبو اطلا مشک و عنبر و کستوری بلا سلی بس وقت نشتے زرمی ہو چھ دیر طرف تا لگتے لے خوزا واپس رازم اختلے نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوی دے یخنے موسم دے متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دے یخنے موسم دے مال تقسیمی دا بیت المال ند اللہ حبیب ضرورت مندولا سادر اچولے دے پیرلا دیکھیو بانڈا چیرا گئے بانڈا چیان تم را پرواہ نہ کرو لرے نہ راغلے وہ بدو عربی راغے سنگی چی سادر دا سے شان نبی علیہ السلام سادر ہونی سو رہا ہے یہ تم را پزور راغ پوچے دا سادر مورگ دا نبی علیہ السلام با سڑ کے خخ شو سڑ مبارک دا سے زخمی شو نبی علیہ السلام ورطا چی دا سے ہم قتل ولی سے چل لے اگر سوئی وی مرلی وی مالی دا دو خان میرا ویستی دی دار حالا مال نہ ڈک کرا یو دی حرکت تو گو رئی او بیا چی پیغمبر تی تپوسو کنو ما وہ خان نویستی داری دو ڈک کر نبی علیہ السلام ہوئی چی اے بانڈا چی دا حرکت تی چی کمون کو غلط یری گی نا وینا نہیں یری گی یری گی نبی علیہ السلام بھی ولی نہیں یریگی ویزکا نہیں یریگم چیز مخ کی نیم راغلے استا سے مجلستا خو اوری دلی میدی چی آخری پیغمبر شان دادے چی غد بدلی بدلا دا بدے بدلا پا بدے سرن پنے کے او پہ احسان سرور گئی اوری دلی میدی چی تا دا بدے بدلا پا نیکے سرور کر چی دائیوی نبی علیہ السلام پا خندل اوی خندل نبی علیہ السلام وہ خندل آوگا تقسیم اولو والا دوئے دا چی سونا وہ خان نویستی دا عمر ورکا واللہ او دا دغین والا سیوا عمر اللہ نزکا خوزوے ما چی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے
मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। अखबल जौहरी बाजरा खुद नूरुल्लाह मखबल वरबशी और नूरुल्लाह जवाहिर वरकई सवर कई दा असने दी वेली चा हकीकत ते चुमदा गसे घड़ी दी दा से और यो मिसाल यो यहूदी ने मशहूर ज़ैद इब्न साना देवी चिमा नबी अलैहि सलाम त चिकाता टोल औसाफ द तौरात द इंजील में पकी गुली जुम दक्का आखिरी पैगंबर दे सासु इरादा था जमा खाम पूरी लिया तवज्जो मश्ता बार जना से पोएगे पे खबरो हां न दा यहूदी आलिम हुई چې په دې ټولو نه خو ورسېدم خو یو دوه پاتې وي دغه دوه دا وي یو نښه دا وه چې آخري پیغمبر د هغه حلم چې دی د هغه په غضب او په غصه باندې به غالب وي او دویم صفت یې دا دی چې د هغه سره څوک څومره په بد اخلاقۍ پیش راځي د چا د بد اخلاقی د وجبا داغه په اخلاقو کې فرق ناراضي بلکې هغه به نور بردوباره طرف ته ځي چې ستا بد اخلاقی ذاتی داغه به تحمل ذاتی ما چې اوس په دې به څنګه ازمیخ کو یو موقع نه برابرې ده ما چې څو مې دا نه کتل ایمان نه راوړ یو ورځ نبی علیہ السلام یو جنازې نه راغی یو مجلس کې ناس خیروان دراغلی چې سشته راکړه د الله نبی علیہ السلام سوالګر نه واپس چې دې راغې نو نبی علیہ السلام حضرت علی ته داسې وکتل چې علي سشته کو هغه یا رسول الله یې سم نشته رسول الله فاقده نبی علیہ السلام خیروان ته دا نه وی چې دا الله بنده زما په خپل د درې ورځې فاخه دا کمال د الله دا زید ابن سعنا وی چې ما موقع بیا مونږ ما وی یا رسول الله یو خبره کوم ویا چې کتا سے مال په موقع باندې پټیم زما پیسې مال واپس کینو چې زه تاسو له قرض درکم نبی علیہ السلام تا خصشته را کړ زلاړه 80 مثقال سر زرو ما نبی علیہ السلام د الله د نبی سخاوت خو یو دریاب نبی علیہ السلام هغه ټول سر راواغسته خیرون تیار شه هغه له ورکړه وزا خپل ضرورت پورا کړه د خپل بچو د گاونډیانو دی پورا کړه چې خیرون د یوې ټکی وختلو لګرځي هغه چې دون سره ولیدو جامو کې نه ځایږي روان دی هغه چلاړ زید وی چې ما دون ورځې خېلې چې په دې ورځ به راکوي هغه کې لا 3 ورځې پاتې دي چې د الله نبی دې او جنازې نه واپس شوه دي او یو دیوال ته ډډ وهلې دا ملګرو سره ناشته زر عالم یو دم نه د لمن ندا سونیو د الله نبی او ما وی چې ما پیسې وکړه راکړه تاسو د عبدالمطلب اولاد چې کنه ډیر کوټه پیسې واخلې بیا نه ورته نکي ورلا یاد الله نوز ډیر سختۍ مې دا جملې وې دلته حضرت عمر چې واورې د جملې سورې راوېستل والله نبی علیہ السلام ناسته یریګم ته کنه دا سر مې دلا جدا کاو د تن چې دایوي ما نبی علیہ السلام ته کاته چې د رویه وسنګي نبی علیہ السلام په خندا عمر تدا سے قتل و عمر نا نا تعالی دا سنوا بکار
هغه وی چې یا رسول الله سپکار تعالی دا پکارو چې تا ما ته ویلې وی چې د حق د ته واپس کا او دې لاس نه نیولې وی د ته دی ویلې وی خیر دې گزاره کوه نرمي کوه په حق وختو کې د ته دې د نرمۍ ویلې وی ما ته دې د حق د ادا کولو ویلې وی تا دې ورټو چې و دې راټو نو اوس پاسه دې بوزا او تل کجوري تمره دومره ورکه دا غي برابر ما منلې وی چې دومره کجوري برابر زید وی زوم پاسه دما مخکې ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را پسې دي نبی علیہ السلام عمر بیا و دا عمر خیال کوه دې بوزا بالتا خو چې څومره د دې دا ولور کې او شل ہوگے کجوری بولا نور سیوا ورکی لاړه مې چې کجوري داغه د ناپاغه ټوله مې ورکړې پوره شو وزن وی چې شل ہوگے مې سیوا ورکړې هغه وی چې دا ولې ما وی چې دا نبی علیہ السلام کې دله سیوا ورکړې دا په څه باندې سیوا دا سیوا پدې چې ما ورټلې بې عزت مې کړې د دې غصې د وجې چې تا دې ولې خپه کو با چې دا جمله واورې د کجوري په ځای پرې خو په منډه راغی واپس راغی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه ویلا مسلمان شو یا رسول الله دا خماغا او صاف قتل پتا سکے نہ کجوری پکار دی اس زمان نیم دولت چی دے دا تاس لگر کو چی کمزے زڑواری خرچائے کئے اللہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کمال نے دادا اخلاق خود پیغمبر اما عرض دا کو جو قرآن بیان کئے اخلاق دا قرآن بیان کئے او دا قرآن پا اخلاق کچی او سڑے مزین شو بدے کامل انسان شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی صحابی راغوی یا ام المومنین کیف کان خلق رسول اللہ دا نبی علیہ السلام اخلاق را طلب بیان کا نوم المومنین خودیر علوی عالم ہوا دا غوی اما قرأت القرآن اما تقرأ القرآن تا قرآن نہ لولے تا قرآن نہ دے لسلے غوی بلا ولی نا ام المومنین قرآن خود ہر ٹیم لولا نو ام المومنین وی کانا خلقه القرآن دا ټول قرآن زما د نبی اخلاق دے سوات والا استاذ توجه شته دا ټول قرآن زما د نبی اخلاق دے تاسو بوي چې قرآن د نبی اخلاق څنګه دے د دې جواب اوره حافظ ابن کثیر وی قرآن د نبی اخلاق داسې دے قرآن چی سویلی دی نبی اغا کری دی قرآن چی دکم اوصاف و تعریف کرے دے پیغمبر پزان کی اغا اوصاف پیدا کری دی کمی خبری چی من کری دی پیغمبر چی زان ساتلے دے او قرآن دا پیغمبر سرا پیغمبر دا قرآن سرا داس مربوط یوز شوے دے چا قرآن دا پیغمبر نہ جدا کی گی او پیغمبر دا قرآن نہ جدا کی گی کہ پا قرآن زان پویا کئے دا پیغمبر پا حدیث پا زان پویا کئے او کہ دا پیغمبر شان معلوم ہے نو دا قرآن نبی معلوم ہے او کہ دا قرآن شان معلوم ہے دا محمد رسول اللہ نبی معلوم ہے قرآن دا پیغمبر شان بیانے پیغمبر دا قرآن شان بیانے او دا سے مربوط تھی کہ قرآن صورت دا پیغمبر صورت چی دے دا قرآن صورت گرزی دلے دے قرآن نور مبین دے
नबी सिराज मुनीर दे, कुरान रहमतुल लिल मोमिनीन दे, नबी रहमतुल लिल आलमीन दे, कुरान हिदायत दे, नबी हादी दे, कुरान वाज दे, नबी वाइज दे, कुरान नसीहत दे, नबी नासिह दे। और चार बाग वालो अलाहाबाद वालो कि कुरान इल्म दे, नबी अमल दे, कुरान रूह दे, नबी बदन दे, कुरान रूह दे, नबी वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरना। कुरान रूह दे, नबी बदन दे। और यो जुमला दावे मां जो कुरान द जनती रवलू नक्श पेश करे दा, खो पदगा नक्श की रंग पैगंबर डक करे दे। कुरान हुई मुज कवा संगे कवा दा नबी खुद ली दी। कुरान हुई ज़कात वर्का संग बे वर्काय, कल बे वर्काय, सोमर बे वर्काय दा पैगंबर खुद ली दी। कुरान हुई हज का संग बे कय, पैगंबर खुद ली दी। कुरान हुई तवाफू का कम ज़ैनब शुरू कय, पैगंबर खुद ली दी। नुमादा हुए बल्कि कदादर तो है मचार बाग वालो चित्तो कुरान दी। यो साकित कुरान दे, खामोश कुरान दे, यो खबरी कवलो वाला कुरान दे। साकित कुरान जमा पलास की दे और नाते कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे। इतलाक ढेर लोई हो पैगंबर पजात में तो कुरान इतलाक हो को यो शवाहिद बदी मैंने पेश को ले पेश कम गारे हेरा के गारे सोर के नबी अलैहि सलाम द मेराज बशवा सिद्दीक अकबर गार तो वर्दन नशो अल्लाह लतीवो लदा सिखे नास गारे सफा को या रसूल अल्लाह उस रातन नशे नबी अलैहि सलाम वर्दन नशे या रसूल अल्लाह तासे स्तड़ी जमा जोले के सर के दे आराम हो गए। नबी अलैहि सलाम जोले के सर की खुदो कूदशो तासे तवे चार बाग वालो चे अबू बकर सिद्दीक पैगंबर पर उगा बांधे गार तरह सवले हो कनो जी उगा ही रसोले दा आसान करनो कदा हज वाला उम्रे वाला वर्षा गार तो गोरे ډیر مرګري لاړ شي دې نه په ډیره مینه چې خېجم با او چې بیا د کته نه داسې زکات نه پورا دی وای ولی طاقت نه زم ابو بکر ستا همت تا ستا مینی تا ستا وفات حیران شم چې پیغمبري په وګه غسته دې غار ته رسول دې بیا صفا کړه دې جامې شلولې دي صادر شلولې دې او د غار سی بند کړې دي چې مار لړم را نشي یو شیر میں زین تر तन के कपड़े बेच कर माशूक को राजी कर सके माचो कतल दुदा अबू बकर सिद्दीक ते जान माल पैजार तरती पूरे जामी उमशलवली दी और पैगंबर फिदा करी दी जोले के नबी अलैहि सलाम सर के खुद समलास हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की वही चीज सिद्दीक पजोले की द नबी करीम सरदा से खारे लका चाची पर हल्की कुरान खेरी मावेलियो कना जियो साकित कुरान दे यो नाते कुरान दे यो शाहिद बल पेश कुम पदे बांधे इमाम बुखारी हदीस जिक्र करे दे बाब वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर अल्लाह हबीब बीमार दे वी असल अन्नास खल्क मुस्कड़े दे कन दे कड़े अगे विल्लाहुम यंतज़िरून नहीं दे कड़े से पे इंतजार दी नबी अलैहि सलाम वही मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास अबू बकर तो वे जमवर की
ابو بکر مخ کی شو صحابه ورپسې ودرېدل جمع شروع دا نبی علیہ السلام طبیعت لګونه برابر شو نو د حجری د کړکۍ نه داسې پرده پورته کړه او چې پرده پورته کړه مخ مبارکي داسې راوېستو نو دا کړکۍ کنه د جمعه توا او نن چې تاسو لاړ شئ وګورئ نو بالکل په صف اول کې راځي نو کړکۍ نه چې پرده بره کړه مخ مبارک چهره مبارکي چهره او استلام مخې چې سرګن کړو نو د صحابه او الفاظ دي صفه اول والوي مونږ چې د الله حبيب ولیدو نو نبی روغند مسکی شو په خندا شو وی نږدې وا چې مونږ مات کړي وې منډې کړي ورپسې تاسو نو بیمار دلې نو چې نن هم په خندا ولیدو نږدې وا چې مونږ پرې خې ورپسې منډه کړي وې داسې نبی علیہ السلام چې پوه شو چې دې مزد ګډوډیږي نو زره پرده بیا کا تکړه خدل ته یو لفظ استعمال هغه سوي وی کأن وجهه ورقه مصحف کأن وجهه ورقه مصحف کأن وجهه ورقه مصحف سوات والا جواب راکې وی چې د پیغمبر مسجد پدې کړکۍ کې داس ذلیل لکه چا چې د قران مصحف کو لاو کړي وي چا چې دا قران کو لاو کړي وي تمره ربط نو قران د پیغمبر اخلاق ګرځیدل پیغمبر سیرت ګرځیدل دا ولی بداسي جوړ نه عزیزانو زما په ذهن کې بل عنوانو خو بس یو طرف ته روان شوم او یو څو خبرې مې وکړې الله رب العالمین استاسه زمنګ داراتل الناس تا قبول اور منظور کی زه دعا کوم دې ملګرو الله چې ډي اس پی سے بچي دي نور داسې پولیس افسران دي چې داغي دلته د قران ترجمه ویله تفسیر ویل نور د علاقې بچي دي ځوانان دي هغه قران ترجمه او تفسیر سره وې دا څومره د خوشاله خبره تاسو دا غفلار نه تاسو کوئ چې دا څومره خوشالي چې بچي په سر باندې دستار تړل کی دا ډېر لوی د خوشاله چې دا چا زړه دي تورې تیارې کوټنۍ ته الله رڼا د قران وردن نه کی اندازوم لګي چې دا و څومره رڼا یې ده چې سر مور او پلار ته دومره لوی تاج ورکول کیږي چې دا غیر رڼا د نور نه بزیات نو د دې قران خپل رڼا به څومره به منوري چې د کمیسینی کې ده د دې علوم د دې فهم د دې پویا د دې عقیده او بیا چې دا غي آثار په چهره باندې بیا راځي ګورئ که یو عمل والا انسان څومره د رنګ توري کنه خو چې با عمل دغه په مخ باندې ځان له یو رونق یو اثري د دې رڼا دل تخکاری الله دې زمونږ اخلاق زمونږ سیرت زمونږ کردار زمونږ معاشرت زمونږ تجارت زمونږ معاشره د قران په نور منوره کی زندگی باقی ملاقات مولانا سے